لیګر د پښتونخوا یو پیژندل شوی دینی عالم دی او د بیان یو ځانګړی اسلوب لري او دا ظرفیت لري چې ډیر خلک په ځان راټول کړي د هغوی پام ځان ته واړوي او تر ګنټو ګنټو یې بوخت وساتي. مولانا بجلیګر د دې لپاره هم مشهور دی چې هر چا ته سپینه خبره کوي او ډېرې داسې خبرې چې نور ملایان یې په ابجدو کې کوي دی په ازاده او په ډاګه کوي، خو پر ده باندې دا نیوکه هم کیږي چې د میرمنو خلاف په نامناسبه ژبه خبرې کوي. د نوموړي سره خالد خان خیشکي مرکه کړې او ډېرې پوښتنې ترې کړې. مولانا صاحب کدام راته وایي چې تاسو خپل نوم څه دی؟ تاسو خو خلک د بجلیګر مولانا په نوم پیژني. ما خپل نوم محمد امیر دی او په بجلیګر کې صدر کې چې دی ایم ایس بجلیګر دی کې زه 22 سال امام وم. بیا به د جلسو والا چې زما نوم په پوسټر کې ورکولو نو هغې کې به مولانا بجلیګر په نوم زه مشهور کړی وم. نو هغه دومره عام شو چې زما نوم چاله نه ورځي. مولانا صاحب تاسو د علم د زده کړه د کله نه شروع کړې ده؟ کوم ځای مو د علم زده کړه کړې؟ علم چې څه وخت کې ما کولو په هغه وخت کې د مدرسې نه وي. یو مولانا صاحب و چې هغه د افغانستان د هرات او هغه په دیوبند کې د شاهنور شاه کشمیري صاحب نه دوره کړې وه او سیټي کریم بخش هغه وخت کې د محمد خان صاحب جومات مشر و. نو مولانا صاحب چې راغی څه وخت کې نو هغه دلته په محمد خان صاحب جومات کې استاد ولګولو، طالبانو ته به سبق وایي. نو هغه سره مونږه 8 کاله سبق ویلی او د هغه د تقوا دا علم چې په 8 کاله کې مونږ سره 8 خبرې نه دي کړي سوا د سبق ویلو نه. سبق به مونږ ووایي نو بیا به ویل چې بار کښېنئ تکرار کوئ که نه، او دی به په مانځه ودرېدو، یا به درس کولو یا به مونځونه کول یا به وظایف کول. 8 کاله هغه سره مونږ داسې کړي. تاسو بیا دیوبند تل کله لاړې داسې نور کوم لوی علم دپاره؟ بیا هغې نه پس دلته بالا ماڼۍ کې مدرسه رفیع الاسلام وه، یو مدرسه وه ټول پاکستان بساغت کې مدرسې نه وي. بیا هم دې کې سبق ویلو. ٹھیک شو. بیا خارجي علماو پخوا به په جوماتونو کې درس کېدو دا مدرسې نه وي. نو ما به 3 ټایمه سبق ویلي. یو سحر به مسجد حبیب باچا صاحب د بالا ماڼۍ مشهور عالم و پخوانی، سحر مانځه پسې هغه په نه سبق ویلو. بیا به د غرمې د رفیع الاسلام مدرسې ته راتلم او مازدیګر مانځه پسې د بالا ماڼۍ کې تاله او جومات باندې مشهور دی هغې کې یو مولانا صاحب و، بیا به هغه نه سبق ویل. دا صرف ما دا کولو، ورځ به مې هسې نه تېروله. خیال دې راغی. بیا هغې نه پس مولانا ایوب جان بنوري صاحب د سیول کوارټر مولانا صاحب، مولانا ادریس صاحب د تورو چې یونیورسټۍ کې اسلامک سنټر کې مو هغې دلته په دې سیول کوارټر کې مدرسه جوړه که نه، مدرسه یې جوړه کړه. نو مونږ هغې ته لاړو. دا رفیع الاسلام مدرسه چې وه دا بند شوه. نو هغه مدرسه چې وه هغې کې دوره حدیث شروع شو. نو ړومبی کال خو دوره حدیث پکې زمونږ ملګري و هغې وویلو او دویم کال پکې بیا مونږ شروع. بیا دا مدرسه چې وه بیرسکو دروازې نه دننه د غلام جیلاني صاحب جومات چې دا 2 تلاو جومات باندې مشهور. نو مدرسه هغې ته لاړه. دا کوارټر ځای تنګ و. هغې کې بیا ټول علما چې وو پکې هغه د دیوبند فارغ وو. خیال دې راغی. مولانا عبداللطیف صاحب و، کابل مولانا صاحب باندې مشهور و، محمد عمر نامه باندې مشهور و، مولانا ایوب جان بنوري صاحب دا خو د دیوبند خاص. نو دوی به بیا درس کولو. بیا دوره مونږ شروع کړه. بیا بنوري صاحب همدې مدرسه کې زه مدرس کړم. بیا 19 کاله دې کې زه مدرس. ما ټول فنون خارجي ویلي وو ځکه چې مدرسې نه وې که نه، چېرته د ټاپ عالم به زه به ورپسې تلم. یو مثنوي مانه پاتې وه، هغې کې جبه یو کلی دی، هغې کې یو مولانا صاحب و چې د هغه تقریبا 145 سال عمر و. نو مثنوي هغه له ورتله، نور چاله نه ورتله. نو زه هغه پسې لاړم. ما ورته ویل چې ما خو فنون ټول خلاص کړي دي او دوره مې وکړه او یو مثنوي رانه پاتې ده. ویل بچیا ته به کوم ځای نه راځئ؟ ما ورته ویلې چې زه به پېښور نه د دارالعلوم سرحد کې مدرس یم. نو هغه وی چې خو 14 میله دی، مال زما وزر شته خو ته راته غاړه کېده. ویل خو نو 1 بجې ته راځه او مونځ بدلې کې او بیا به سبق وایو تر مازدیګره بیا به ځې. نو 1 بجې ته به هلته ورسېدم، روټۍ به مې هغه سره وخوړه او ماسپښین مونځ به مو کو، بیا به م سبق شروع مازدیګر مانځه پورې. مازدیګر مانځه نه پس به بیا بجلیګر ته راتلم. هلته زه امام وم که نه، باډر لین ته مخامخ نه دی. 1.5 کال مې دا کار کړی. اوس په تمام پاکستان کې چې وګورې د مثنوي ملا به پیدا نه کړي. مولانا صاحب بیا عصري تعلیم یا دنیاوي زده کړه مو کړې ده؟ کل زده کړه په بچپن کې په دې 2 تلاو جومات کې یو پرایمري سکول و 4مه پورې چې هغه د تورمزو حاجي صاحب جوړ کړی و. مومندو کې اوس ښخ نه دی، غازي آباد کې هغه جوړ کړی و. نو هغې علما ماسټران هم وو، علما دغه مو قرآن به هم پکې ښودو، سکول به هم پکې دا کولو. دا نصیر الله بابر هم مونږ سره پکې ملګری و. هغه ملګري ټول مړه شوي دي. بابر خو اوس مړ شو که نه، دا هم زما د بچپن ملګری و. نو د ټولو ماشومانو هلته سبق ویلی.
څلورمه پورې هغې نه پس د علم شوق ته زه لاړم. تاسو عمر څومره دی؟ تاسو ډیر ضعیف ښکارئ. زما څه کم اتیا کاله به وي. که دا مو راته ووایي مولانا صاحب چې تاسو څو بچي دي یا څو لوسي دي تاسو د خپلې کورنۍ په هکله که زموږ اورېدونکو ته ووایي. زما 3 زامن دي او 3 لوڼه دي. ټیک شو. یو زوی مې معلم دی او بل زوی مې مستقریب ده عالم شي او مشر زوی زما چې دی هغه دنیایي کاروبار او لوڼه مې 3 واده دي. تاسو نوسي به هم وي نو هغې زده کړه کوي علم حاصلوي. نوسي زما اکثر چې دی هغه اقرا سپېږدي. اقرا نه دی. اوس کم زوی چې زما عالم دی دا هغه زوی اقرا کې قرآن هم یاد کړي. اول اقرا کې خدا قانون دی که نه چې اول په قرآن یاد کړي بیا په 10م پورې سکول ووایي بیا ورته کتابونه ښایي. نو د هغه زوی چې دی د عالم زوی لارې مری خرابه وه پرون د جمعې مونځ هغه ورکړی دی. داسې خطبه یې ویلې ده زه درته نه شم ویلی. بل نوسی مې دی هغه محافظ دی بل دی هغه محافظ دی اقرا کې. د جینکو د تعلیم په هکله تاسو څه وایئ؟ تاسو نوسی به هم وي. زما نوسی چې دی هغه مفتي غلام الرحمن نه دی. مفتي غلام الرحمن سره ټول مذهبي درسونه یې که نه. زما نوسی پکې پروسه کال یوې خو د حدیثو دوره م وکړه. نورې دوه دي پکې هغه هم قریبي دي. اوس خیال دې راغی یوه پکې وه هغه حافظه شوې ده اوس واده شوې ده. مولانا صاحب تاسو خو ډېر زیات بیانونه په کیسټو راځي خو د ډېر وخت نه هغه بیانونه نه راځي. څه وجه؟ وجه دا ده چې یو خو د ملک کې دا خودکش دماکې او دا غمونه شروع دي. په جنازو کې هم دماکې کېږي په جوماتونو کې هم دماکې کېږي خودکش دماکې. زما خپل د ترور زامن یو پلار او 4 زامن یې بل کال یې په خودکش دماکه کې کلي کې زمونږ وشوه. زه د درې یم که نه نو پلار یې مړ شو 4 واړه زامن یې ورسره مړ. نو حکومت چې دی په دې محرم او بروفات جلسو باندې او پابندي لګوي که نه نو بیا زما متعلق خو بیا ډېر یېرېږي که نه چې ځکه زما خوله بې واکه ده نو هغه جلسې دا 2 کاله شو چې بند کړي. تاسو دغې خودکش دماکو ته چې دا په جنازو او په جوماتونو کېږي دغې ته د عالم په حیث په کوم نظر ګورئ؟ زه دې ته په دې نظر ګورم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 حدیثه دي. یو دا حدیث دی چې اعمالکم عمالکم تاسو عملونه چې دي دا بس تاسو حکمرانانی. بل حدیث دا دی چې کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یی داسې به در باندې عمرا راځي. عثمان تاسو زیات دا قوم او ملک ښه پېژنئ چې د دې څه کردار دی او د دې څه عمل دی. دا جنازو او جوماتونو کې چې کوم دماکي کېږي دا آیا اسلام ته یا زموږ مذهب ته زیان نه رسوي؟ زموږ مذهب خو بے دماکو خلکو تباہ کړی دی نو دماکې به تباہ کوي. ته پوه شوې؟ اوس نن اخبار کې وګوره بجلو باندې 3 یونټ یو یونټ په 4 روپۍ یا یو یونټ په 1 روپۍ وکنه یا یو یونټ په 4 روپۍ. خیال دی را دا چا کړي دي؟ دا زموږ اعمالو کړي. مولانا صاحب تاسو په خپل بیانونو کې د رحمان بابا ډېر شعرونه وایي. معلومیږي چې تاسو رحمان بابا پوره مطالعه کړې ده او هغه نه متاثر خو بیا دغه ترخګرو د رحمان بابا قبر هم الوزولې دی په بمونو. تاسو په دغه کله څه وایي؟ د رحمان بابا کتاب چې دی ما په شب قدر قلا کې یو کال نظربند وم. یو شعر مې ویلی چې گرب امیرو سگ وزیرو موش دربانی کند ای هما ارکان دولت خان ویرانی کند. چې پیشو د غوښې باچایي او سپی وزیري او مګی څوکیداری. دا 3 واړه به د غوښې بیړه تباه کړي والله که چاته تیکم پرېږدي. نو هغه سی ډي والا ولیکل چې دا سګ وزیر و مولانا صاحب قیوم خان ته ویلي. نو هغه جابره بلا وه هغه زه ونیوم او یو کال شب قدر قلا کې نظربند. دا کوم کال و چې تاسو نظربند؟ لومبی کال د پاکستان جوړ شوی. دا خبرې به کوم مولانا صاحب د رحمان بابا پاک له تاسو څونه ویل دغه مطابق؟ د رحمان بابا کتاب مې هلته ټول یاد کړی دی. ټیک شو. اوس دلته وګوره سروې وکړه د ټاپ علما. یو میاں درګل صاحب د سخاکوټ اسیر مالټا چې شیخ الهند سره په مالټا کې 4 کاله کېدو اپ د مین رحمان بابا کلام باندې. زه به چې سوات ته جلسو ته تلم نو 2 غنټې به مخکې روانېدم 2 غنټې به مې هغه سره تېرولې سخاکوټ. نو زه به چې ولیدم ما ته ویل چې بیجګره چپ مه کښېنه قصیده ووایه. خیال دې راغی. نو یو ورځ مې ورته دا اشعار وویل چې اسم حاصل نه کړه په شیخای په مولای کې اسم حاصل نه کړه په شیخای په مولای کې پس لدې میں وار دے ہر چشی پا میخانا پام کو د منصور غندی پدار نش رحمانا پام کو د منصور غندی پدار نش رحمانا
ډېرې دا د عشق خبرې مکړه نادانا دا اشعار مې ورته وویل هغه داسې ناست و یو اف یې وکړو ما ورته ویلي دي ویلې بچیه د دې سړي یو شي ته زاریان یې چې نن نه دا 400 کاله مخکې دا دومره لوی علم چېرته و چې ده کړی و هغه باریکات د تصوف چې ده په یو شعر کې حل کړي دي نن نه 1000 کاله مخکې امام غزالي تېر شوی دی هغه نه دي حل کړي. مولانا صاحب څنګه چې تاسو ووایئ چې بیا تاسو سیاسي بیانونه هم ورکول او سیاسي یو ګوند سره یا پارټۍ سره مو تړون و سیاسي دغه کې زه مولانا یوسف بنوري صاحب د کراچي ټاون پېژنې به که نه هغه به چې دلته راغی نو زه به 3 ورځې مدرسې نه چوټي کولم د هغه 3 ځایونه وو د کتو یو لنډي کوتل کې صاحبزاده صدیق صاحب هغه سره به یې شپه کوله زه به ورسره وم یو به د یونیورسټۍ مولانا اشرف صاحب هغه نامونه لاندې شل نو ویلچیر کې به ګرځېدو او د کراچۍ د ټاپ استازو د دنیات او تبلیغي جماعت کې ډېر لوی کردار و یو شپه به هغه سره او یو ورځ به شیخ حبیب صاحب جماعت د قبر سره شیخ حبیب صاحب دی لیدلی زیارت نو څه دی لیدلی باغ ناران دی لیدلی حیات آباد کې او شیخ حبیب صاحب دی نه دی لیدلی دا مانا واوره مولانا یوسف بنوري صاحب شیخ حبیب صاحب زیارت چې دی دا د شیخ حبیب صاحب د حضرت بنوري صاحب رحمت الله علیه 400 کاله مخکې چې تېر شوی دی د هغه خلیفه و هغې سره مقبره ده د دې بنوري سیدانو هغې کې د مولانا یوسف مور ښخه وه دا د مور قبر ته بتلو نو اول به شیخ حبیب صاحب ته لاړو بیا به د مور قبر ته لاړو خیال دې راغی نو یو ورځ څو کاله دا کار شوی و که یو ورځ چې راووتو ما ته وایي چې یاره برادر هغه به ما ته برادر وایي برادره زه چې د مور قبر ته راشم نو ښکاره پته راته ولګي چې څه فایده راته وشوه دا مولانا یوسف بیا کراچۍ ته تلو نو ریل ګاډي کې به تلو که نه مونږ ورسره تلي وو ګاډي کې لږ ټایم و ډبه کې مونږ هم ورسره کېناست نو ما ته وایي چې برادره که مرګرتیا کې په علماو کې چا سره نو مفتی محمود سره وکړه مفتی محمود چې و هغه د ټاپ درویش دی او هر ویښته د هغه اسلام بس ټیک ده بس چې هغه هم رخصت کو رالو قاسم علي خان جومات کې مفتی محمود صاحب و بس ما لاس وله ورکړم عاجزه ستا مرید کړم مولانا یوسف بنوري 20 کاله ما مفتی محمود سره مرګتیا کړې ده په 20 کاله کې قسم درته خورم چې دی ما په تیکه خوراک نه دی لیدلی 10 میاشتې وزیر اعلی ما د بنګله کې چرګ حلال کړی نه دی 10 روپۍ ورځ د هغه د بنګلې د روټۍ خرڅ و خوټ کېدلي دال به یې خوړه کله به یې ماښام ما ته ټلیفون وکړو چې راځئ نه ما به نه ځي ویل به مړی بالې وخورې ما به ورته چې زه بیمار نه یم چې پرهیز مې دی تا بنګله کې خوټ کېدلي دال ما ته ویل یاره غوډه ورانې نو مولانا صاحب اوس هم هغه ګوند سره لکه جمعیت علوما اسلام سره تړون لري مولانا فضل الرحمن ملګری دا اعلان ما په دیوبند کانفرنس نه وشوی جی ټي روډ باندې په دیوبند کانفرنس کې ما دا اعلان کړی دی چې ما سیاست مفتی محمود صاحب سره دفن کړی دی په قبر کې سیاست مذهب سره کوم دنیا سره نه کوم ټیک شو او 3 شیونه به قبر له په سر وړم د شیخ الهند نظریه د مولانا حسین احمد مدني صاحب بیعت چې ماتې کړی دی دیوبند او د مفتی محمود 20 کاله مرګرتیا بس نور به سیاسي خلک ما ته رانږدې کېږئ نه تاسو چې خبرو کا چې مفتی محمود صاحب ډېر عاجز طبیعت سره و داسې خوراکونه به کول چې هغه به ډېر زیات د عاجزۍ علامه مولیان خو ډېر زیات خوراکونه کوي اوس دا کوم چې سیاسي مولیان دي ډېر خوراک سره صحت ګورئ نو پوه شوې بیا مولانا صاحب تاسو چې کوم بیانونه ورکوئ خپل تاسو کیسټې دي تاسو خپل کوم جومات هغې کې بیا یو خبره کېږي چې تاسو په هغې کې ډېر زیات سختې خبرې کوئ یعنې کنزل هم پکې بعضې ټیم کوئ دا د خپلې غصې نه کوئ که دا مودت قسم په خدای دی چې دا د غصې نه په زندګۍ کې که چا په پېښور کې ثابته کړه چې بیجیګر مولا د چا واده ته تللی دی که چا دا ثابته کړه د خپلو زامنو ودونه مې کړي دي که دا چا ثابته کړه چې ما یا کارډ چاپ کړی یا مې پیروټۍ ورکړي بیا هم منم تلی یم کلي ته د درې ښځې مې ورته کړي دي نکاح مې تړلی دی او راوستې مې ده 3 لوڼه مې واده کړي دي ورته مې ویلي دي چې کم جنج راوستو دلته اوبه هم نشته 2 کسه ښځې او 2 سړي راشئ او نکاح وتړئ یو ځای د دې مطلب دا چې تاسو د درې پیدایش تاسو دره کې شوي وو دره کې پیدا شو نور خاندان مو هلته اوسېږي په دره کې که هغه هم پېښور ټول هلته دي صرف زما پلار او نیکه چې وو هغه د دښمنۍ د وجې پېښور ته راغلي افریدي خو دښمنۍ ډېرې کوي که نه پېښور ته راغلي او مولانا صاحب زه چې ستاسو ته وګورم اوس هم تاسو په خپل دکان کې ناست یې نو په دې عمر کې یا د دې نه مخکې به تاسو خپل روزګار هم کولو کاروبار به مو کولو که صرف دغه امامتۍ دغه ته ناست روزګار زمانو 22 کاله بیجیګر کې ما هم 26 روپۍ مې تنخواه وه او د ورځې به مې ټوله ورځ سبقونه وي او پلار مې چې و نو هغه هم په بیجیګر کې څوکیدار و
یا په دره کې زمونږ غوندې سکونه یا په دلته پیښور کې زمونږ غوندې غریب سکونه دا دغه زمانه وه چې خرچونو باندې پیسې نه دغه نه کېده د تاوان 3 سیر غوښه وه او په 2 پیسې سیر چڼو دال نو په روژه غوندې وخت کې د 6 پیسو نیم سیر غوښه او د 2 پیسو نیم سیر د چڼو دال او هغه وخت کې به د کسابانو دومره وازده ورکوله چې ټوله کټوای به پې پخه شوه غوړو ته به ضرورت نه. ستاسو کور خو ما لیدلی دی ماشاءالله ښه پوخ دی د هغې نه پته لګي چې ستاسو اوس د الله مهرباني ده تاسو باندې. ما په کورونو یوه پیسه نه ده لګولې دا راته درېوالو جوړ کړي. مولانا صاحب تاسو ډېر زیات عقیدتمند دي مونږ وینو هغې ستاسو بیانونه اوري او بعضې مسلو باندې ستاسو حواله هم ورکوي چې بجلیګر مولانا صاحب داسې ویلي دي داسې ویلي خو بیا که مونږ وګورو تاسو ته هم ګیله کوئ چې عمل پې څوک نه کوي د دې څه خاص وجه چې د وطن نه مونږ د چا د وجې راورک شوي چا سره هم دښمني وه زینګل نامه یې وه ورشه په ټول دره کې پوښتنه وکړه د هغه نوسی دلته راغی ویل استاد جي زه عالم کېږم نو ما ورته ویل چې ته څوک یې چې زه زینګل ماسا یم اپریدی ژبه کې راته وایي ما هغه زینګل چې ما پلار یې ویشتی و 15 ډزه ویل چې او بار موټر ولاړو مال کېنه دی موټر او یارېدو چې ګینې لړکۍ مې خیر کېناستو موټر کې مالګو منډۍ ته مې بوتلو قاری فیاض نه دی هغه ته مې چې مې ارباب کے قاتل کا نواسا ہے اور اس کو میں عالم بنانا چاہتا بس داخلے کو 8 کال په درس نظامی ہوئے په خاص نظر باندې چې 8 کال پس بیا راغی ما ته چې استاد جی 8 کال خو درس نظامی ختم شو مالو دوره چرته کې په دې مې پوه ویل زه مولانا سنجان صاحب سره بیا مې هلته بوتلو مجیزه زما د پلار د قاتل نو سي دی او دوره بدل تکي هغه داسې بل نور خبرې ما کوه هغه د سر لا یو پلاک ورکو ول دا ستا ایمان بل څوک پیدا کړ د پلار د قاتل نو سي را ولې عالم کې او دوره حدیث پې کې دوره حدیث په مولانا سنجان صاحب سره بیا ما به د درې د اختر مونږ چې دی دره کې کولو د ټولې درې به یو مونځو او ما کولو کم از کم 30-35 کال هغه هلک ته مې وویل چې هلکه عالم خو شوې او چې زه تقریر له د اختر په ورځ درشم نو ما ته مخامخ به کښېنې نو چې ښه استاد جي بس راته مخامخ ناستو ما تقریر شروع کړو چې درېوال مې څومره کندلي دي کا کیسټ دي اورېدي حق ته حق به شي په لاره به چې راتلم سوچ به مې کولو چې زه دې ژوندی څنګه راووتم نو پام یې سولو ما ویل کو دا پېژنو څوک دا چې ټول 15 خلکو هغه ورته چوکته دا خو زنګول ما صاحب ما د نیکه د ما پلار وشته وکنه چې او وشته ما دا مې عالم کړی ټول غوګونه ونیو سرونه ښکته ژوند داسې تیر کړی. تاسو په بیان کې ډیر سخت هغه یو کنزل اکثر لنو دا کنزل کې بکینی نو خبر نه و نه په دې خو له زړه سره خو یې ټوپک به مې ګرځولې تماشا او ډیر خطرناک وایي په دې خپل زړه یې ښکما چې دا ما نه کته تمامي کیسټي واوري کنه ما کیسټونه لندن ډک دی امریکا ته ډک دا چین ته اور سرچینه سړی را لګلې وي او خزي دستا کیسټ مې اورېدلې دی او په لیوانه شوی ما سړی در لګم چې څومره کیسټي په خبر کې ټوله ولا والا اور سړی دلته سره پینځور د پس راغی او ناصر کیسټ هاوس والا ته مې واسطلو اول تاغه نه سوا کیسټي واغس دا کیسټ تاسو په خوخه راکیږي او دې کې تاسو ته بیا څه ګټه ملایوي نه مړه کیسټ والا پښتنو کا خدا کا شنه چایم را باندې سکري چره ایو ډیر زیات ګټه کوي بنو خو دې بیا خو بس تاسو مولانا صاحب خپل شاعري کوي نه شاعر نه دا خلک چې شعرونه جوړ کی ماته وای او زه زیات پر رحمان بابا مې نه پر ایدا خواغه درته نه کو اوریدونکو ته وکي خیر دې کړه دای په فائدې رحمان بابا ما په قبر کې ملي دلې جی بالکل تاسو یو بیان کې دا ما اوریدلې دي مولانا صاحب تاسو هر وخت په حکومت تنقید کړی دی په هر حکومت مو کړی دی او هم بچیا چې څو وخت کې دغه جوړ شو پاکستان او هندستان جدا شو مهاتما ګاندھی پښتنه وکړه د جنا صاحب نه چې وټ از یور پروګرام مستر جنا هغه ورته ویلو چې مای پروګرام از اسلام او مای پروګرام از قران او زما دا تنقید دی چې پاکستان جوړ شوی د قران او د اسلام په نامه دی او قانون پکې د لارډ میکاله ولی چلی په کار پکې شریعت وکړ فیصله په قران په کار اوس یو غلا چې سړیو کې د لسو کو شل کاله کیس چلیږي کنه تاریخ دې په دغه کې نوري دونه تاریخ دې ته کور دی وران شي په تاریخونو باندې اته 15 روپۍ نشه ګټلې نو د دې نه وخت کې خو 15 کاله د مولایانو حکومت او بیا په ځل خلکو حکومت کې هم تاسو ملګرتیا و هغه دغه اسلام را نه وس زما مرګتیا نو د مولایانو د جماعت اسلامي په مولایانو متعلق سنشم ویل د مولایانو حکومت په پښتونخوا کې 15 کاله قران او حدیث خدای غیم پوي کړی دی او زم په پوي کړی دا غینه تاسو کین هغه بورای چې کینول خو دې کته مولانا صاحب تاسو دلته روزانه راځي زوینه متاو سره ډیره عقیدتمن تاسو سره راځي نو دا کورتم راځي دلتم راځي او تاسو د مخ ورځو کې خپه ماته شو وکسه هغه الرجی راته شو هغه الرجی بیا د خپې ته لاړه نو د خپه د ما اپریشن وکړو اپریشن نه بیا زمیا شو ونی ما کټ کې پرو لکه تاسو عقیدتمن تاسو ته د زوینه مچ ډیر راځي کورتم راځي
دلته هم راځي دا روزانه راځي او تاسو ټیم دومره وخت ورکوي نو زما څه کار دی روزګار یم تاسو په زرګونو مینوال دي تاسو دا خبرې بوري هغه ته څه پیغام ورکوي د مشال ریډیو په لار هغه ته دا پروګرام ورکوم چې الله پاک دې دین او دنیا دواړه ځان کې هیڅ صفت داسې نه ګورم چې زما ته سلام هم څوک ګناهګار د خدای مو او هغه د عقیدت ته نو الله پاک دې عقیدت ورته اجر ورکړي اے عاقل غوګونی سما تا مرګن پریدي سړی خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهان بتالا شوایم تا تا ډېرې مات کړې مړی د قبر جنو ډېرې مات کړې مړی د قبر جنو چې د قبر به نه لیدل هیچاته بادشاهان دې واړه خاک د بیابان شو بادشاهان دې واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې داراتا په ژوندینې توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نشي مولا